ډاکټر صاحب دا ته وایي بېګا چې کوم بجټ شوی د دې په باره کې تاسو څه وایي دا کوم موجوده مهنګایي چې ده په دې په باره کې تاسو څه وایي؟ نو زما ډېرو درنو عزتمندو مشرانو تاسو ټولو ته معلومه ده چې بېګا کم بجټ پیش شو دا هم د تیر شوي مرکزي حکومت چې کم بجټ پیش کړی دا د هغې یو کاپي وه یو تیار پرنټډ بجټ صوبایي حکومت ته ورکړی او د عوامو او خاص کار د سرکاري ملازمینو دا زیاته توقع وه چې په دې کې به ملازمینو ته به هم باقاعده طور باندې په تنخواګانو کې اضافه به وشي او پنشنیان چې کم دي ډېر زوی په پنشنیان پکې دي هغو ته به هم په پنشن کې اضافه وشي او بل طرف ته زموږ د قوم دا زیاته توقع وه چې په دې ملک کې د دې پښتونخوا وطن کې 2% غریبه طبقه ده چې په هغې کې ګاډۍ والا دی په هغې کې رشکې والی دی په هغې کې عام دیاړیمار دی دا هم طبقې خلک چې دی کاروباري خلک دی د هغو دا زیات توقع وه چې دا کومه ملا ماتونکې ګراني چې کومه لګېدلې ده کم از کم به دې کې به قوم له ریلیف ورکړي خو زه حیران به دې خبره باندې یم چې تر اوسه پورې صوبایي حکومت شو یا مرکزي حکومت شو دواړه بجټونه چې پیش کړي دي دا دواړه بجټونه چې دي دا د ورلډ بینک په ایما باندې دي ورلډ بینک د دوی سره معاهده کړې وه او د ورلډ بینک په نتیجه باندې د ورلډ بینک په نتیجې په حواله باندې هغه بجټ یې په قومي اسمبلۍ کې او په صوبایي اسمبلۍ کې پیش کړو نو دا بجټ چې دی نو دا موږ باقاعده طور باندې مسترد کوو پښتونخوا ملي او پارټي دا بجټ چې دی مکمل طور باندې رد کوي او د حکومت نه دا مطالبه کوي خصوصا د اپوزیشن جماعتونو موږ دا مطالبه کوو چې دا نه په صوبه کې پاس کوي او نه په قومي اسمبلۍ کې پاس کوي تاسو که لیدلي دا ملا ماتونکي ګراني چې کومه راغلې نن په مارکیټ کې دا وړو بورې چې ده د هغې د ریټ چې دی هغه د اسمان سره خبرې کوي دوايانې شوې اوس دا څونه د شرم خبره ده چې په دې ملک کې کرونا بیماري راغلې ده د کرونا بیمارۍ سره سره چې کم د کرونا بیمارۍ متعلق کمې دوايانې وي هغه قصداً آمدن د دې مارکیټ نه مکمل طور باندې غایب شوې او بیا بجټ په داسې وخت کې پیش کېږي چې دا په ټول پښتونخوا وطن کې کرونا بیماري ده چې یو طرف ته زموږ د ملک معاشي او اقتصادي حالات چې کم دي ورځ ته ورځه د تباهۍ سره مخامخ کېږي د تباهۍ سره موږ د تباهۍ په ډګر باندې ولاړ یو اقتصادي معاشي حالاتو پېټرول دي صورتحالو ته وګورئ چې د پېټرولو ته خلک په قطار کې ولاړ دي موږ د ای ډي پیز په دور کې چې کله دلته دهشتګردي راغلې وه نو هم په قطار کې به موږ خوراکي شیزونو ته به موږ ودرېدو نو زموږ د خلکو دا توقع ده چې کم از کم به دې بجټ کې د عوامو دا توقع وه چې کم از کم به دې کې به ریلیف ورکوي عوامو ته به د روزمره استعمال شیزونه چې کم دي چې په هغې کې غوړي راځي په هغې کې اوړه راځي په هغې کې دالونه راځي نور شیزونه راځي دوايانې راځي بیا د بدقسمتۍ نه که ته نن وګورې نن زموږ په سوات کې چې کم روغ سړکونه دي په هغه روغ سړکونه چې دي د هغې نه هغې وران کړل د کنډرات یې جوړ کړل د دغه سړکونو د ورانولو هېڅ مقصد هم نه و پکار دا چې دا پڼې په دې وخت کې زموږ سیدو هسپتال ته یې ویستی وی نن که تاسو وګورئ په هسپتال کې د اکسیجن ګیس تا ته نه میلاویږي غریب سړی چې مریض هسپتال ته راوړي اول د اکسیجن تپوس کوي چې په هسپتال کې به اکسیجن یې او که اکسیجن به نه وي دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده دا د حکومت ذمهداریانې جوړېږي د حکمرانانو دا ذمهداریانې جوړېږي چې به دې ملک به تعلیم مفت ورکوي به دې ملک به سړي ته امن ورکوي به دې ملک به سړي ته د علاج معالجې سهولت ورکوي نن یې په ټوله پښتونخوا وطن کې نن غنم چې دا مکمل طور باندې شرط دي د غنمو یو قلت راوتی دی پنجاب زموږ سره د مایرانې مور سلوک شروع کړی دی هغه تعصب پسندانه رویې شروع کړې ده چې کوم زموږ مشرانو به خبره کوله چې پنجاب چې دی دا زموږ د مشر ورور کردار ادا کوي نن هغه مشر ورور چې دی زموږ د پښتونخوا وطن ته مکمل طور باندې غنم یې بند کړي دي نو د غنمو د بندېدو په نتیجه کې نن په مارکیټونو کې وړه مکمل طور باندې غیب دي بل طرف ته که تاسو وګورئ د چینۍ په ریټونو کې چې کومه اضافه شوې ده نو زمونږ دا مقصد دی حکومت ته موږ خواست کوو چې زمونږ په سوات کې د ډسټرک هسپتال چې کوم دی زمونږ دا توقع چې د ډسټرک هسپتال دپاره کم از کم پڼ به ورکوي او دلته د ډسټرک هسپتال به دلته بال کېږي نن زموږ په سوات کې د ډسټرک هسپتال نشته د هغې نوټیفیکیشن یې نه دی کړی د هغې دپاره تاسو ټولو ته معلومه ده چې د هغې دپاره د نن نه یو 2 میاشتې مخکې موږ یو تاریخ چلولی زموږ د سیدوشریف سابقه کونسلرانو زما سره مشرانو را سره د علاقې ټول سیاسي پارټیانې د هوټل مشرانو را سره د بازار مشرانو را سره چې موږ یو احتجاج وکړو یو تحریک وچلو او بیا د دې حلقې ایم پی ای فضل حکیم صاحب زما سره لوز وکړو چې موږ به په ډسمبر په 2019 د ډسمبر په اخري میاشت کې به موږ د ډسټرک هسپتال به موږ بال کوو د افسوس خبره دا ده چې نن زموږ تقریبا 6 لاکه آبادي ده او په 6 لاکه آبادۍ کې د سوات خلکو ته د ډسټرک هسپتال نشتی د ټیچینګ هسپتال جوړ کړی 1500 بسترو هسپتال جوړ کړی تر اوسه پورې د هغې نوټیفیکیشن نشتی نو موږ دا خبره کوو دا مطالبه کوو چې آخر د سوات خلکو کم ګناه کړی دی
د سوات خلکو کم ګناه کړی د سوات خلکو تقریبا 8 ممبران د پاکستان تحریک انصاف کامیاب کړي دي 3 د پی ټی آی د قومي اسمبلی ممبران کامیاب کړي دي نن زموږ په سوات کې 3 وزیران دي یو د مرکزی وزیر دی موږ د دونه دا تپوس کوو چې تاسو د سوات عوامو له بدې 2 کاله کې کم نمونه ریلیف ورکړی دی الټو د مشکلاتو سره الټو د تکلیفاتو سره مخامخ کړي دي نو موږ ستاسو د دې پیغام نیوز چینل په ذریعه باندې منګه دا مطالبه کوو چې د دې په ذریعه باندې چې همیشه دپاره دا چینل راغلی دی او زمونږ د دې قام حقیقي نمایندګي کړې ده او زمونږ د اواز چې دی هغه ځګونو ته یې رسولی دی چې په کومو ځګونو کې زمونږ د دې قام مشکلات حل کېږي تاسو ته معلومه ده چې د دې لاکډاون په حواله باندې نن 4مه میاشت چې په سوات کې لاکډاون دی نن زمونږ کاروباري طبقه چې کومه ده دکانداران چې کوم دي هغه په جړا باندې جاړي په جړا جاړي د هغو سره د دکانونو کرایې ورسره نشتي د دکانونو کرایې ورسره نشتي نن داسې حکومت دی چې نن ته وګوره 3 ورځې په سوات کې مکمل طور باندې لاکډاون یې کړی دی 3 ورځې لاکډاون یې کړی دی دا بقیه ورځ چې دی لاکډاون نشته نو زه حیران دی چې دا 3 ورځې چې دی لاکډاون کوي نو به 3 ورځو کې دلته کې دا کرونا راوځي او به د 4 ورځو کې دا کرونا نه نو زه حکومت ته خواست کوم چې کم از کم د اتوار دا چوټي چې کومه ده دا د مکمل طور باندې ختمه شي او د هفتې په ورځ باندې د صرف لاکډاون کوي سمارټ لاکډاون یې کړی دی زموږ په بعضې یونین کونسلو کې چې په هغې کې زما د سیدو یونین کونسل کې بعضې علاقې پکې راځي شګۍ پکې راځي په کار دا حکومت ته خواست کوم چې 3-4 میاشتې خو به دې خلکو باندې دغه لاکډاون نه غې ډېره غریبه طبقه ده ډېر غریب خلک ته کم از کم هغو له خوراکي شیزونه ورته رسول غواړي پوري طور باندې او دغه متاثره علاقې چې کوم دي هلته ورته طبي امداد پوری طور باندې بندوبست ولا کول پکار دي موږ دا نه وایو چې حکومت کم اقدام کوي موږ بھرپور مخالفت کوو موږ په خپله باندې سیاسي کارکنان یو دا زموږ د قام دا ذمهداري جوړېږي چې موږ به حکومت چې کم اقدام کوي د هغې به موږ بھرپور ملګرتیا به کوو خو چې د قام باندې کم تکلیف راځي په کار دا چې حکومت زموږ هغه تحفظات چې کم دي هغه ختم کړي به حیثیت د سیاسي کارکون دا زما ذمهداري جوړېږي زه به د سوات په انتظامیه باندې به هم تنقید کوم زه به په صوبایي حکومت هم تنقید کوم په مرکزي حکومت باندې به هم تنقید کوم د سوات ټول قوم ته خواست کوم چې د چا باندې څه تکلیف څه مسله څه مشکل راځي هر وخت زموږ سره باقاعده طور باندې لیدی شي زموږ دروازې ورته کولاوي دي موږ د خلکو د هوا د سوات د عوامو د حقوقو دپاره به موږ جدوجهد کوو او د سوات د عوام په حقوق باندې موږ هېڅ قسمه سودابازۍ ته نه یو تیار نو زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم حکومت ته خواست کوم چې پنشنیانو له سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې مراعات ورکړي او کومه کم 100% غریبه طبقه چې کومه ده کم از کم هغو ته په خوراکي شیزونو کې باقاعده طور باندې کمی ورته کول